بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو د مانځه چې د سړي نه قضا شي نو داغه ادا کول په کومه طریقې سره پس د حالت په انسان باندې رالو چې دغه ادایګي نشي کولای نو د بداغي فدیه ورکړي نو د روزي فدیه او د مونږ فدیه دایری ګرځنده او شو پرون سبق کې نن سبق کې سجود السهو بیانې سجود خو جمع د سجدو ده او سهو جنده هیر ته ویل کېږي مطلب یې لګیدل چې یو انسان نه په مانځ کې سغلطي راغله او هغه غلطي تدارک دی د کوم سجدو په ذریعہ سره کوي آیت سجده سهو ویل کېږي د سجده سهو مشروعیت سره یعنی د دې د څنګه جایز ده که جایز ده په احادیثو کې د سجده سهو ذکر شته کې نشته او بیا احکام د سجده سهو چې کله لازمي کې په باندې نو سجود السهو نمبر 1 تعریف السهو د سهو تعریف سهو څه ته وایي نه السهو لغتا نسيان الشيء والغفله عنه سهو په لغت کې یو څه هېریدل او داغه نه غافل کېدل او هېریدل له سهو معنی ده والمقصود هنا او دلته مقصود د سجده سهو نه ده چې خلل يوقعه المصلي في صلاته هغه خلل چې مسکون کې ته په مانځ کې راشي هغه خلل چې مسکون کې ته په مانځ کې را پېښ شي سواء كان عمدا او نسيانا برابر خبره ده کدا خلل د په مانځ کې خطا ان غلي او په هیر باندې راغلی او قصدن نغلی ويكون السجود او دا سجده ومحله في اخر الصلاه او د دې سجده سو محل یعنی کله به کولېږي په اخر د مانځ کې جبرا لذلك الخلل د پاره د دې چې دغه خلل پټي ولګولې شي پاګې باندې مال پټ جبرن پټي ته ولګي یعنی تلافي وکړل شي دغه غلطي پوښښ به دي معنی نساو په لغت کې په معنا د هېریدلو او د غافل کېدلو راځي او په اصطلاح کې خلل چې مونږ کوم کې د واقع شي برابر خبره ده په عمدن ورته واقع شوی او کنيسيانن واقع شوی ادا سجدي بقای د اخر په مانځ کې بسجدي کوي دلیل مشروعیته د مسجد سهوی د مشروع کېدلو دلیل د جایز کېدلو دلیل مشروعیته دلیل د جایز کېدلو د سجد سهوی ما هغه رواه البخاري چې امام بخاری رحمت الله علیه روایت کړی دی ان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ چې حضرت ابو هريره رضی الله نقل کړی شوی دی قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر چې موږ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ماسپخین مونږ وکړو او العصر یا د ماجګری مونږ وکړو فسلم او په دوه رکعاتونو باندې سلام وکړو یعنی مونږ وکړو په دوه رکعاتونو باندې سلام وکړو نو فقال له ذو اليدين عرباز ابن ساریه ذو اليدين نمو ذو اليدين لاسونه یو د نورو په نسبت باندې نو پیغمبر اسلام اته ذو اليدين یعنی لاسونه ولا ورته لکه څنګه چې غوګونه غټي موږ لکه غوګو نه دا شاید راغه لاسونه غټو نو پیغمبر اسلام باندې ذو اليدين صحابه کرام ورته نه به الصلاه یا رسول الله انا قصد ویل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کم شوه دی مطلب لکه سلو رکعات مونږ پکارو په سلو رکعات باندې سلام ګرځول پکارو تا خو دوه رکعات وکړو په دوه رکعات سلام وکړو دا مونږ کم شوه دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ فقال النبي صلی الله علیه وسلم احق ما يقول چې دا صحابي چې کم خبره کوي چې تاسو په دوه رکعات باندې سلام وکړو نو آیا دا خبره یقیني نه کنه ما په دوه رکعات سلام وکړو نو قالوا نعم هو یو نو فصلى ركعتين اخرين پیغمبر علیه الصلاه والسلام دوه رکعات نور وکړل ثم سجد سجدتين بيد وسجدي وکړل نو اوس ګوره دلته کې دریم رکعت پاسیدل بکارو پیغمبر سلام پاره چې سلام وکړو او په دغه ټیم کې په مانځ کې خبرې کول دا جایز لکه قوموا لله قانتين آیت چراغ داغه نو ورستو بیا په مانځ کې خبرې اترې دین دا دغه شوله نو دی پیغمبر سلام ته وی چیرته تدبر رکعت باندې سلام وکړو نو چونکه فرض مؤخر شول یعنی ډایرکټ پاسیدل په ګور پیغمبر سلام باندې سلام وکړو نو په فرضو کې تاخير راغی نو پیغمبر سلام دوه رکعات پوره کړل او په اخر کې سجده سو وکړل لکه پوښښ به نه مانی بل روایتو چې رواه البخاري ومسلم امام بخاری او امام مسلم رحمت الله دواړو نقل کړی دي ان عبد الله ابن بوحینا رضی الله تعالی عبد الله ابن بوحینا رضی الله عنه انه قال ده فرمای صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د مونږ دوه رکعات وکړل
یعنی یو منځو ماسپقینو یا مازدیګرو یا ماسوتنو 2 رکعات وکړه. وفي روایت او په یو روایت کې دا دي چې قام من اثنتين من الظهر چې پاسېدو د 2 رکعاتونو د ظهر نه ثم قام مطلب د دویم رکعت ته پاسېدو دویم رکعت کې کېناستل پکارو کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دویم رکعت کې کېناستل پکارو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسېدو ثم قام بیا ودو فلم یجلس او کېنه ناستو دا مطلب لنډه قاعده پرې خودله لنډه قاعده پرې خودله ثم قام فلم يجلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسې دو جوونه ودرېدو جو کېنه ناستو فقام الناس معه جو ټول خلک هم د هغوی سره ودرېدل. فلما قضى صلاته کله چې پیغمبر سلام موږ خپل پوره کو ونظرنا تسلیمه امنګ انتظار کوو چې پیغمبر سلام بو سلام وګرځي نو کبر تکبیر وی قبل التسلیم سلام نمک فسجد سجدتين او 2 سجدي وکړي او جالس وانا ثم سلم به سلام وګرځو لکه پوه شو به معنی نو ګوره پرې کې پرې مونږ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه لنډه قاعده پاتې شوله لکه په دویم رکعت کې کېناستل پکارو جو پیغمبر اسلام په دویم رکعت کې کېناستو او پاسې دو یعنی لنډه قاعده دې پاتې شوله نو په اخر کې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیده سا وکړه سلام بغرده قانوني چل بغیر سلام بنا کر دے ولی نشته نه کبر فقام فلما قام ونظرنا تسليمه ومن انتظار قبل التسليم يعني دو طرفونو سلام نه کړو نمک کې سیده ساوي طریقه وو سوره شي کنه طریقه په کې نه ذکر کړي او څه بدی شوی وروي ابن ماجه وابو داود وغيرهما ابن ماجه وابو داود دوی نقل کړی دي عن المغيرة ابن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الركعتين کله چې بتاسو یو کس پاسې د 2 رکعاتونو فلم يستتم قائما فليجلس او دیلا پورا ودرېدل نه جو کی دي و اذا استتم قائما فلا يجلس او کله چې دې برابر ودرېدل لري جو بیا دي نه کینی ويسجد سجده يساوي او 2 رکعات 2 سجده ساوي دیږي مطلب دا دی چې لکه دویم رکعت باندې کېناستل پکارو خوده چې نه کنه دیلا صحیح ودرېدل نه لري چې دا رايات شو ورته چې لکه دا خو دویم رکعت به دی کېناستل پکار دي او دا پاسې دما نو که کېناستو د نږدې جو کې دي او کو ودرېدو د نږدې جو ودی درېږي واښو به معنی که کېناستو د نږدې جو کې دي او کو ودرېدو د نږدې جو ودی درېږي پس تاګې نه بیا سیده ساو دیږي. احکام سجود السهو یعنی سیده سهو کله لازمي کېږي احکام څه دي نه پوره نه پاتې دوه صورتو کې سیده سهو او سیده سهو باقي په دوه صورتونو کې ځکه چې خو کې راستو د نږدې جو کې نه او تشهود دی او کولاړو نو ولاړو بیا نه کینی او بس هغه دغه پرې خو دو څورته وي نه قاعده. احکام سجود السهو ومن ترک رکنا من ارکان الصلاه بطلت صلاته وچا چې د مانځه په ارکانو کې یو رکن پرې خو دو یعنی رکوع رکن دی پرې خو دا سجده رکن دی پرې خو دا قیام رکن دی پرې خو دا قاعده رکن دی پرې خو دا نو بطلت صلاته منځ باطل له وجب علی اعاده الصلاه او بد باندې د اعاده واجب ده. ولا يجبر نقصان الصلاه بسجود السهو او د دې نقصان د منظر نقصان د دې په جبیره نه کولای په سجده سهو سره او بشینا خلیا په بل سره سواء كان ترك الركن عامدا او ساهيا برابر خبره ده کله دنا دا رکن پاتې شوی په هیره سره او که په قص سره خو لکه چې وی د رکن ته پاتې شو کنه بیا نه کیږي مونږ دا به دا دوباره کوي. بیا من ترك واجبا من واجبات الصلاه عامدا فقد اثم وفسدت صلاته ووجب عليه اعاده الصلاه ولا يجبر نقصان الصلاه بسجود السهو لچا واجب پرې خودل واجب قصدن پرې خودلو انده ته پته ده چې په وترو په دریم رکعت کې دعا قنوت ویل دي او دعا قنوت دونه وي یا په مانځ کې اطمینان او ارکان د په قلار باندې ادا کول پکاره د په قص باندې زر کول نو چې کلمه کس واجب دای په قص باندې پرې خودل یا په مو قرائت نه په سهار په مانځ کې ماقام سوتن کې وزور باندې ویل دي د خ په قص باندې په قلار وي په پټي وي یا په ماسپخینو په ماجګر کې د په سرن ویل دي د جهرن وي واښوي دا ورستو اسباب د وجوب را روان دي نو کدا قصدن دا واجب پرې خودل نه د ناموس باطل له دغه به دوباره به د ناموس کې د په سیده سو باندې کیږي.
من ترک واجبا من واجبات الصلاه چا چې واجب لري خود د واجبات د مازنه عامدن په قسم باندې فقد اثم دی ګناګار دی وفسدت صلاته هو د ناموس فاسد دی ووجب عليه اعاده الصلاه او بل باندې ناموس دوباره کول واجب دی ولا يجبر نقصان الصلاه بسجود السهو او د دې جبیره باندې کولای د مونږ د نقصان فسد سهو سلام ومن ترک واجبا چا چې واجب لري خود من واجبات الصلاه دی د واجبات د مانځنه ساهيا بهيرا نو وجب عليه سجود السهو نو بل باندې بیا سجده سهو لازم دي ويجبر نقصان الصلاه بسجود السهو او د دې موږ د نقصان با جبیره به کولېږي بس سجده سهو سره لکه پوه نو سجده سهو چې دا به راتلونکي کارونو کې دا واجب دي نو سجده سهو او په انسان باندې اعلی واجب چې کړه دا واجبات د مانځه واجبات قصدن چې دا عمدن دا ناسیان پرې قودل په هیره باندې او کچرته د په هیره باندې پرې نه خودل په دغه باندې پرې خودل په قص باندې پرې خودلو یا لوګن پرې خودو نه د موږ مات ته په بیا د موږ دوباره وکړي د دې بیا د جبیره په سیده ساوي سره نه کیږي پوه شئ وای هو